دا یو ورو سوال یې کړی دی او ډېر ناشنا سوال یې کړی دی، ډېرې اهمې خبرې ته یې سوچتلی دی. وی حدیث کې دا راځي چې چا 12 رکعته مونځ وکړو د الله دپاره په شپه او ورځ کې، نو الله به وله په جنت کې کور جوړوي. او وی قرآن کې الله دا وایي چې جنتیانو دپاره هر هغه څه دي چې دوی غواړي، جنتیانو دپاره هر هغه څه دي چې دوی غواړي. نو سوال دا دی، اشکال دی ورور ته دا دی، که موږ یو کس ته دا وایو چې ته دا عمل کوه الله به تعالی دا درکړي، الله به تعالی دا درکړي، او بل ځای کې دا راځي چې الله دې جنتي له هر څه ورکوي، نو څه فایده شوه له دې قسمه حدیثونو؟ تاسو په سوال پوه شوئ که نه؟ چې جنت کې هر هغه شی میلاویږي چې ستا ورته زړه کېږي، نو بیا دې حدیثونو ته څه ضرورت دی چې چا دا کار وکړه الله به له کور ورکوي، چې چا دا کار وکړه الله به له جنت کې دا ورکوي او دغه به ورکوي. دې ته خو هر څه مرسه میلاویږي جنت کې، چې جنت ته ورننوتو خو هر څه ورته میلاوي. جواب د دې مسلې دا دی، اول خو دا خبره صحیح ده چې په بعضو اعمالو باندې داسې اجرونه خویه شوي دي او داسې بدلي، لکه کوم حدیث ته چې ورور اشاره وکړه، حدیث د ام حبیبه رضی الله عنها، من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. دا حدیث امام مسلم راوړی، چا 12 رکعته سنت وکړي دي منځونو سره چې کومي، نو الله به وله په جنت کې کور جوړوي. خو یو مسلمان له نه ده پکار چې په نصوصو کې ټکراو راولي، لکه اوس دلته دا حدیث شو، دې پسې نور هم دي، چا چې د الله دپاره جومات جوړ کړو الله به وله په جنت کې کور جوړ کړي، نو داسې ډېر حدیثونه. بل طرف ته الله څه وایي، ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعون. په جنت کې هر هغه څه دي چې ستاسو ورته زړه کېږي او تاسو یې غواړئ، نو په نصوصو کې ټکراو مه راوله بیا چې یاره دا څنګه او دا څنګه. چېرته په نصوصو کې ټکراو نه راځي، ټکراو که راځي هغه زما او ستا په ذهن کې راځي، نو نصوصو کې ټکراو نه راځي. راځو د دې ورور دې جواب ده. علماو د دې حکمتونه بیان کړي دي چې لکه ده سره ولې د یو خاص نعمت لوظ کېږي په جنت کې، لکه څوک چې یو خاص کار وکړي. اول خو دا خبره یاده ساته چې رب العالمین حکیم ذات دی، او د هغه نه څوک تپوس نشي کولی چې دا کار دی ولې وکړو. الله په هر کار کې حکمت دی، په دې ایمان ساته ډېرې مسلې به دې حل شي. یو دا خبره په حدیثونو کې چې دا قسمه الفاظ راغلي دي او بدلې خویې شوي دي او عمل چې الله به په جنت کې دا ورکړي دا ورکړي، دا د دې دپاره چې د دې انسان جذبه په دې عمل کې څه شي، هغه ډېرې شي. یو دا خبره. دویمه، اوس یو سړی جنت ته ننوتو، عام جنت ته ننوتو او جنت کې ورته هر څه میلاو شو، او یو سړی جنت ته ننوتو او الله وله دغه کور ورکو کوم چې پرې 12 منځونو باندې په 12 رکعتونو باندې میلاوي. یو سړی وایي چې جنت ته خو هغه هم لاړ، جنت ته دی هم لاړ. مونږ وایو جنت ته دی هم لاړ، جنت ته هغه هم لاړ، ولې ته دا ویلی شي چې د هغه دپاره به هم دا کوري؟ جنت خو غټ جنت دی که نه، جنت خو غټ جنت دی. ته چې جنت ته ننوتې، پلانې ننوتو، علانې ننوتو، ټول ننوتو، آیا دا ټول به یو شاني په نعمتونو کې؟ ټول یو شان خو نه دي که نه. نو دغه سړی چې د ورځ او شپه کې 12 رکعته لمونځ کړی دی یا نور عمل چې کوم خوښي هغه یې کړي، د ده دپاره به یو خاص کور دی چې هغه یې نورو سره نشته، د دې دپاره دا عمل خوښه کېږي. دا خبره غلطه ده چې یاره مونږ خو هسې هم جنت ته ننوځو، جنت ته خو ننوځو، ولې جنت کې ټول خلک یو شان دي، ټول خو یو شان نه دي که نه. درېیمه خبره دا یاده که، وی الله خو وایي چې ستاسو څه ته زړه کېږي هغه بله زه در کومه. کیدی شي د ده زړه دې ته ونه شي، لکه لازم خو نه دی چې ده به دغه نعمت ته زړه کېږي، دا کوم چې په دې حدیث کې ذکر شوی دی، لازم خو نه چې هغې ته زړه وشي، د ده ورته زړه نه کېږي او الله وله ورکړی دی مخکې نه. او اهمه خبره په دې کې چې کومه نقطه د هغه دا ده چې ټول جنتیان یو شان خو نه دي. اوس کوم چې اعلی درجې والا جنتیان دي، د هغوی سره نعمتونه ډېر دي په نسبت د هغو کوم چې کته دي. اوس دا کوم سړی چې په لاندې درجو کې دی، دته هغه څه نشي میلاوېدی کوم چې د دې بره درجو والا سره دي، او دله الله یو کور ورکړي ځکه چې د 12 رکعته لمونځ کړی دی،
او دا کور د لاندې درجه کې دته ملاوېدو نو خو په څه د څه د لاسه ورته ملاو شو د دې عمل د لاسه ورته ملاو شو نو دې کې هېڅ تعارض نشته دا خبره کول چې یاره موږ واسې جنت ته ننوځو جنت ته چې یو سړی ننوځي صحیح د هغه دپاره هر څه دي خو درجې د ټولو جنتیانو یو شان نه دي نه هغه نعمتونه په جنت کې ټول یو شان دي نعمتونو کې هم فرق دی که اوس کمې کوټې چې میلاویږي هغه جنتیانو ته چې په فردوس کې دي او کمې کوټې چې میلاویږي هغه مؤمنانو ته چې کم د فردوس نه په لاندې درجه کې آیا دا به یو شان یو شان نشي کېدی فرق به یې په دې کې والله اعلم